لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی علیہ السلام د بچپن سلور کالا جون او زندگی د بنو سعد په علاقه کې د حلیمې سعدی په تربیت کې تیره کړه. د شپږو کالو په عمر کې والدې وفات شوه. نو بیا د خپل نیکه د عبدالمطلب په تربیت کې و، هغه به تربیت کولو. د اتو کالو په عمر کې نیکه عبدالمطلب هم وفات شو. د نبی علیه السلام د تربیت ذمہ داری د هغه سکتره د علی رضی الله تعالی عنہ پلار ابو طالب ته وسپارل شو. د لسو کالو په عمر کې د نبی علیه السلام دویم ځل شق صدر اوشه. د هر انسان په ماده کې په فطرت کې الله جل مجلوه پیدایشی طور سره د لوبو خوی او عادت اخی. ځکه ډاکټران وایي چې کوم ماشوم لوبې را لوبې نه کوي، وایي دا بیمار دی، معذوره دی. ماشوم چې روغي نو د سترګو د رب برابرم دی په قرار نه کینی. نو فرشتي راغلي د نبی علیه السلام د زړه اپریشنی وکړه او د له لعب د لوبو چې کوم فطري ماده وه هغه د فرشتو لرې کړه. د سیرت کتابونه لیکي چې نبی علیه السلام د مکې مکرمې په ښار کې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې دغه ښار په هره زمانه کې د هرې ګناه نه ډکو، د هرې ګمراهۍ نه ډکو، د هرې ګندګۍ او د هرې قسم کفر او د شرک نه ډکو. په دنیا کې یو داسې ګناه نه وه چې هغه به د مکې په ښار کې نه کېده. په داسې ماحول کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځواني تیره کړه او داسې ځواني تیره کړه د سیرت کتابونه لیکي چې د مکې مکرمې په ښار کې نه په بوډاګانو کې او نه په ځوانانو کې نه د پاخه عمر په خلکو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات با اخلاقه انسان د مکې په ښار کې بل نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه رښتینی انسان بل نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات امانتدار د خلکو د امانتونو حفاظت کوونکي خیال ساتونکي بل نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات بردباره صبرناک متحمل مزاج انسان د مکې بخار کې بل نو د ګرګاون او د خپلو خپلوانو د رشتہ دارانو او د برادرۍ د حاجتمندو خلکو د ټولو نه زیات خیال ساتونکي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بل کس د مکې په ښار کې نو د کنزلونه د څښا خبرونه د جنگ جګړونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات نفرت کوونکی انسان د مکې په ښار کې بل نو دا د الله جل جلاله قانون دی دا الله سنت دی دا الله پاک عادت دی چې کوم انسان ته الله پاک پیغمبري ورکړي د پیغمبرۍ نه وړاندې هم او د پیغمبرۍ نه بعد هم د هر داغ نه دغه حفاظت کوي داسې داغ د هغه په لمنه نه پرېږدي چې څوک چاته د ګوتې د ایښودو ګنجایش شي نن سبا خو دې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي یو ملګری به وي بېلمازه به وي دروغجن به وي نور ګناهونه به کوي الله ورباندې مهربانه شي تبلیغ کې ولګي بیا توبه وباسي نو بیا چې شاته ورشي په ګاش کې مړه وایي پرون دې دا چل کولو نو اوس ماته تبلیغ کې نو مخې سره د هغه په هغه زړو خبرو باندې متګدي او دا نه وایي چې توبه یې اوښکلې ده او ما درته تېره جمعه وموي چې د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې دا ټوله فضا هم د ګناهونو نه ډکه کړي او توبه وباسي نو الله پاک یې قبلوي نو چې الله یې توبه یې اوښکله تبلیغ کې یې لاړه په نیکه لاره را واورېدو نو ما ته د اعتراض کولو څه ګنجایش دی او بیا د تبلیغیانو نه هم غلطیانې کېږي دا نه چې دي نعوذ بالله صحابه دي لیکن صحابه تبلیغیانو ته به مونږه د صحابو په نظر باندې نه ګورو د تابعینو په نظر باندې به نه ګورو دا هم زمونږ په شان ته د څوارلسمې صدۍ خلک دي نو غرض دا چې الله پاک د پیغمبر په لمنه باندې داغه
راوستو د سره پرېږدي نه چې شاته د ګوتې د نیولو ګنجایش پیدا شي. او تبلیغیانو ملګرو ته هم احتیاط پکار دی او خاص کر په معاملاتو کې، ځکه همدغه تبلیغیان بیا د خلکو دپاره رکاوټ جوړېږي. او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې هر میاشت کې سی روزه لګي او هر کال هم څلور میاشتې لګي د چینې په ځای باندې، هغې کې دومره فایده نشته دی څومره چې ستا د غلطو کارونو په وجه باندې کم نفرت د خلکو د الله د دین او د تبلیغ نه پیدا کېږي، هغه نقصان ډېر دی. عبدالله د دې د وجې نه چې د یو ښه انسان څومره ښه صفات الله پیدا کړي دي، د مکې مکرمې د ښار په دغه ماحول کې د پیغمبرۍ نه وړاندې دا ټول صفات د الله په پیغمبر کې موجود. د وعدې د پوره کولو به ډېر زیات خیال ساتل. عبدالله ابن ابي الحمصاء یو صحابي دی، هغه وایي د پیغمبرۍ نه وړاندې ما په نبي علیه الصلاة والسلام څه سودا خرڅه کړه، څه پیسې ما ته پاتې وي. د ابو داود شریف حدیث دی. وایي ما ورته وی راځه را سره لاړ شه چې دا باقي پیسې درکړم. وایي ودرېده او زه کور ته ننوتم، خبر رانه هېره شوه، د کور په بله دروازه ووتلم. وایي 3 ورځې پس ما ته رایاد شو چې اوهو تا خو د محمد سره صلی الله علیه وسلم وعده کړې وه او دا داسې وکړه. نو ګوره د هغه سړي مور باندې دومره یقین و چې دی به ولاړي. وایي 3 ورځې بس زه هم هغه ځای کې چې کوم ځای کې مو ورسره وعده کړې وه چې ته ودرېږه زه به راځم، 3 ورځې بس چې لاړم د الله پیغمبر ما هغه ځای کې ناست و. ولې؟ د هغه سره یې وعده کړې وه چې زه درته ناست یم او ته پیسې راوړه، ما د خلافۍ کې رانه شي. وایي ما په خپل ضمیر کې دا وویې چې څومره تکلیف مې ورکړو، لیکن د الله پیغمبر صرف دومره ټکې راته وویې یا زه دې لږ زحمت کې واچولو، لکه 3 شپې او 3 ورځې زه ستا په انتظار کې ولاړم چې د واده خلافي ونه شي، چې ته راشې زه نه یم. اوس خو خفه کېږو خبره که نه چې ګورایي ټیم راشي ګړی کې به ښې پیسې را سره پردي، مړه وایي ماښام راشه، چې ماښام یې وایي سبا راشه. امام بخاري او ټولو د کتابونو د احادیثو کتابونو ورباندې مستقل عنوان قائم کړی دی، مطل الغني ظلم. وایي چې د شا قرض در پورې دی، اوګرایي در پورې ده او ته ورته نن سبا او سهار ماښام کې دا ظلم دی او دا کس ظالم دی. نو د ظلم نه لویه ګناه بله کېدی شي؟ ځکه خو زمونږ په کاروبارونو کې هر څه شته، خو څه پکې نشته؟ برکت پکې نشته. چې دا هر حرام او ناروا قسم خو
ډېره غټه خبره ده. د الله پیغمبر وایي چې بغیر د څه ضرورت نه جایز قسم، رښتینی قسم و چې دکاندار په سودا خرڅولو کې وکړي که نه ګټه یې وکړه برکت یې ختم کړه. ناجایز قسم به څنګه؟ عبدالله بن صائب رضی الله تعالی عنہ وایي د ایمان د اسلام د قرآن د دین نه وړاندې یعنی د جاهلیت په زمانه کې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره پارټنر وم، شریک کاروبار به هم کولو. الله پیغمبر ته چې کله الله پاک پیغمبري ورکړه 11 کال مکه کې تیر کړ، بیا مدینې ته راغه، نو ډېره زمانه بعد زه ورسره په مدینه کې میلاو شوم. ویې پېژندم، وایي نبي علیه السلام رانه تپوس وکړه ما پېژنې؟ وایي ما ورته ویې ولې دې نه پېژنم، ته زما شریکوال وې، پارټنر مې وې. فنعم الشریک انت، او ستا غوندې بهترین پارټنر ما په کاروبار کې نه دی لیدلی، لا تداري ولا تماري، نه به دې ټال مټول انې بانې کولې او نه به دې کومه خبره جنګ جګړه چېرته کړې ده چې دا سودا دې ګرانه ولې خرڅه کړه یا دې ارزانه ولې خرڅه کړه. اوس خو به د خوږو ورونو په شان د پارټنراني کاروبار به کوي، خو چې کله خې ډېرې شي پیسې بیا اخر کې به شراکت تمامیږي په دشمنۍ باندې او په بدۍ باندې، او بیا به داسې بیلتون راځي چې ټول عمر بیا هغه تعلق هر څه ختم. ولې هر یو دا وایي چې ما د دې بل نه 100 روپۍ زیاتې راوشو کولې او خپلو 100 روپو زیاتو پرېښودو ته تیار نه چې خیر. قرآن کې الله وایي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وایي اکثر پارټنران، شریکوالان، کاروباریان په کاروبار کې په یو بل باندې ظلم کوي. ها إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، مگر داسې پارټنران چې زړه د ایمان نه ډکي او د الله یره په زړه کې پرته چې دا فلانې زما سره په کاروبار کې شریک دي، ګټه را سره شریک ده، نقصان را سره شریک دي، محنت را سره شریک دي، پیسې را سره شریک دي، هغه نشته او الله خوشته کړه. نو زه ولې دته نه غلا کوم، ولې دته نقصان ورکوم؟ شریکوال خو مې نشي په ما یقین اعتماد دي چې پارټنر مې دي، لیکن الله خوشته. نو داسې شریکوالان بیا ظلم نه کوي، خو الله پاک ورسره یو ټکی لګوي وقلیل ما هم، وقلیل من، او داسې شریکوالان چې په پارټنرانو باندې ظلم زیاتې نه کوي، دا په وړو کې مالګري دا ډېر کم. دا د الله د قرآن وایي. د دې د وجې نه چې په هغه زمانه کې د صادق د نوم معنا هم چا نه پېژانده او د امین د ټکي مطلب هم چا نه پېژاندو. د تیارو دورو د نبی علیه الصلاة والسلام د دې خوش اخلاقی او د دې بهترین اخلاقو د وجې نه د مکې مکرمې د هر سړي په ژبه باندې الله د پیغمبر په باره کې دا یو ټکی و الصادق الامین، هغه دې رښتینی راغو، هغه دې امانتدار راغو، هغه دې رښتینی روان دي، هغه دې امانتدار روان دي. ماشومان به هم چې ولیده، ځوانان به هم ولیده،
بوډاګانو به ولید د الله پیغمبر کاروبار کړی مزدوری کړی جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ وی د مکی مکرمه د خار رچیزی مدینه ته نیوشل 20 میله لري یو ځای زهران د هغې نوم دی وایي دغه ځای کې مونږ د نبي علیه السلام سره موجودو او ځنګلي ونې وې د هغې نه سیلۍ میوې راغورځولې وې نو نبي علیه السلام راته وي چې دا تورې پکې راغونډوئ دا ډېرې مزناکي وی مونږ ورته وی یا رسول الله تا ته څنګه پته لیکي د ځنګل د بوټو بیا د هغې د میوو بیا د هغې د مزراکو د غیر مزراکو د دې نه خو شپونکیان خبرېږي چې ټول عمر په ځنګل کې لګیایي رمې سره نو وایي تا هم رمه سره ولیده نبي علیه السلام ورته فرمایي چې او ما هم رمی سره ولیدي او یوازې مانه څومره انبیا چې الله دنیا ته رالیږلي دي هر ربي رمه سره ولیدي د بخاري شریف حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی امام بخاری کې را نقل کړی دی نبی علیه السلام نچاته پوسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مرمي سره ولیدي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي موسی علیه السلام الله دنیا ته نبی را لېږلیو هغه مرمې سره ولیدي داود علیه السلام الله پاک دنیا ته نبی را لېږلیو هغه هم رمې سره ولیدي او زه هم الله پاک دنیا ته پیغمبر را لېږلی ما هم د خپل قام قبیلې د خلکو رمې په مزدورۍ سره ولیدي یو څو قیرات اجر به تنخواه به راکوله اما به رمه سره ول په امامتیا باندې په درس باندې په منځونو باندې په تبلیغ باندې نبی علیه السلام په زندګۍ کې چېرته یو پیسه هم نه ده اخیستې دا د پیغمبرۍ د شان سره نامناسبه خپل ځان د باره رزق ګټل د خپلو بچو د باره رزق ګټل دا خو د پیغمبرانو سنت دی دا د الله حکم دی او بیا په هغې باندې مزدوري اخیستل دا د پیغمبر د شان سره نه دی مناسب علماء کرام لیکي کاروبار کسب اکتساب مزدوری محنت دا د پیغمبرانو سنت دی او توکل علی الله دا د پیغمبرانو حال دی او دا حال بوربانی غریب او دا د نبی علیه السلام تعلیم دی هر تمام امت دا لاس به وهي خبي به وهي شوګری به کې خواري مزدوري به کې محنت او منډه به کې لیکن توکل به الله په ذات باندې دکان به رازق نه غني نوکری به رازق نه غني مزدوري به رازق نه غني روزي رسان او رازق بسوږي الله به غني او دا ولا سبب
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مزوریم کړی دا یو حدیث کې راځي الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم الله دې موږ تاسو بیا بیا سره قبولیتنا مکی او مدینه ته بوزي د مسجد حرام نه بهر مخامخ یو علاقه اجیاد داغین لکه څنګه د پیښور خار خورور شو مکی خارم اوس خورور شو نه هغه زمانه کې د اجیاد دشت او ځنګلو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما به د خپل کورنۍ د خلکو رمی د اجیاد په دې دشت کې سراولي نو غرض دا چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق الله دی یوازې رازق نه دی څه دی رزاق معنی ټول مخلوق ته روزي ورکوونکی د قیامت پورې روزي ورکوونکی بیا بیا روزي ورکوونکی او خډیره روزي ورکوونکی الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي غاخونه مو د الله پاک په نعمتونو خورو باندې وسولیدل لیکن جبه مو د الله پاک پر ذکر باندې نه حاضر کی شکر نو بس او د پیغمبرانو کار دا روټه به ملو شو مینا بنشو کټه به وشو تاوان به وشو بیماری بناله او که صحت براغه بس دا غوی بجه بماری بسوجي دا الله شکر او محنت اور دباره شرط هم د دین دباره هم د دنیا دباره هم د دنیا دباره هم د آخرت دباره حدیث کې راځي د صحه حیثیت او حدیث دی وې څنګه توکل چې مارغان چنچنې کوترې کارغان د الله پاک د رازقیت په دې صفت باندې څنګه داغي توکل نه کدا غسی توکل زموږ الله پاک به موږ دا غنه بهترین روزي راکول د مارغانونو دکان شته نه کاروبار شته نه نوکری شته نه تجارت شته خو علماء کرام دي کې د حدیث په تشریح کې چې دې مرغې هم په خپل اجاله کې خوله نه دا وازه کړي چې الله رازق نه دانه برا غوځي او مارغان د پیغمبرانو په سنت باندې عمل کوي او مسلمانانو پینې کوي مارغان به څنګه کوي سنت طریقه د مسلمان او د پیغمبر بلکې د پیغمبرانو دکان به وختي کولاوي او وختي به بندي کاروبار به وختي شروع کې او وختي به بندي دا د عیسایانو د يهودو د بيدین خلکو کار دي نا وخت کولو کنه وخت بند او دا طریقه مارغانو راټینګه کړې ده که خیال مکړي چې د شا په کور کې ونی او شینچنې په کې ناس دي خو چې څنګه د سبو صادق رڼا محسوسه کی کنه یو شور او غوغا شروع شي او د نور د راختونو وړاندې دا چینچنې او د مارغان خارجي او بیا هم که خیال کړي نور لانی پریوته چې بیا هغه ونې د مارغانو نه شي بیا په وخت راځي ځکه علماء دي چې مرغۍ به د یخنۍ نه مړه شي د ګرمۍ نه به مړه شي پیشو به یې وخوري لیکن مرغۍ به چېرته د لوږې نه نه مري الله پاک به خامخا د روزي انتظام ورته کوي
یو صحابی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاروبار مې ډېر زیات ګډوډ دی اړخ نه راګیري ما څه عمل څه وظیفه راته وښیه نبی علیه الصلاة والسلام ورته بل یو وظیفه مو نه ښودله بس یو خبره باندې عمل وکړه وختي دکان کولاوه او وختي بنده وه هغه صحابي وایي ما د الله د پیغمبر په دې خبره عمل شروع کړه او خدای پاک مې کاروبار روان کړه قرضونه مو خلاص شو کاروبار هم مخکې لاړه او غیر شابره د ټولو خلکو نه سرمایې لحاظ سره مخکې لاړه اوس هم د ملګري چې کوم چین ته ځي جاپان ته ځي نو د هغې نه مونږ بیا اورو چې چینیان او جاپانیان چې نن د معیشت او د اقتصاد په لحاظ سره د ټولې دنیا نه مخکې روان دي هغې دوکانونه وختي کولاوي او وختي بندوي پرېښي او ځان د محمدیان وایي نه الله جل جلاله دې زموږ استادو په حال باندې ورحمېږي علماء کرام لیکي چې الله جل جلاله د پیغمبرانو نه د رمو د سرولو دا کار او خاص کل د ګډو بیزو د رمو کار چې اغشتې دی نو د الله جل جلاله هر کار د حکمتونو نه ډکي خو به دغه کار کې یو لوی حکمت هغه مشق دی هغه تربیت دی د دې خبرې چې ته به د خپل امت تربیت څنګه امت به څنګه سنبالې د اوښانو سرول آسان دي بس یوې ونې ته یې ودروه ماښامه پورې به هغه ونې ته ولاړي د غوا او د میخو سرول آساني په یو پټي کې به تاویږي را تاوي د شرمخ یره بني د پړانګ یره بني د ورکېدو یره بني او بېغمه د اوښانو ګنې چې ساتلي شه او یا د غواګانو بس پرېږدي او شپونکې بېغمه د ونې د لاندې پروت وي پروا یې او د ګډو بیزو رمه سرول دا ډېر زیات مشکل کار دی ځکه چې په ګډو بیزو کې یو خوی خدا دی د ماشومانو په شان ده چې د سترګو د رب برابر پسې نه ودرېږي کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه او شپونکي غریب کله د یو اړخ نه راتاو شي کله د بل اړخ نه راتاو شي دویمه ده چې ګډه او بیزه ورکوټې مخلوق دی کمزورې مخلوق دی شرمخ پړانګ درندگان هر وخت هغه پتا کې نستی پغر زناور باندې حمله نشي کولی او درېیمه ده چې ګډه بیزه د هغې یو حرص چې څه خېټه مې ډکه کړې نور دی د خپل د دشمن نه بلکل اډو نه خبرې نه د پړانګ نه خبرې د شرمخ نه خبرې ونه نه خبرې او څلورمه ده بس ګډه او بیزه ټوپونه وایي په دې پسې چې شنګیامې خولې ته راشي نور د دې نه نه خبره چې دا ټوپ دې کول کندې ده به پرېوځي لاندې کنده د سر به دې مات نو شپونکي 24 ګنټې آرام ته نه وزګارېږي او په دې تاکي کندې ته پرېنوځي شرمخ بې حمله ونه کړي نو دغه رنګې علما کرام لیکي چې د امتیانو مثال داسې دی لکه د ګډو بیزو په شان یو په یو لاره رواني بل په بل لاره رواني بل په بل لاره رواني او پیغمبر لګیا دي د یو امتي فکر کوي لکه څنګه د ګډو بیزو د رمې سرونکي شپونکي د یوې چیرې خیال ساتي دویمه ده چې شرمخ چې هغه شیطان دی هغه هر وخت د امتي په تاکې ناست دي چې اوس مې په دې لاره دوکه کوم اوس مې په دې لاره دوکه کوم اوس مې په دې لاره دوکه کوم او درېیمه ده چې د ګمراهۍ د بېدینۍ د ګناهونو کندې
هغه راتاوي را چاپیری د امتی نه او د امتی سره د یوې خېټې غمي او د دې خېټې د ډکولو په حرص کې کله د ګناه په یو کنده کې ورپرېوځي راشه سود وکړه پیسې ډېرې کړه راشه میلاوټ وکړه پیسې ډېرې کړه راشه تول کم وکړه پیسې ډېرې کړه راشه دروغ وایه پیسې ډېرې کړه راشه نو قسم په دروغ باندې وکړه پیسې ډېرې کړه او دا ټول ګناهونه دا د هلاکت او د تباهۍ او د بربادۍ کندې دي او د پیغمبر شان لاندې چې امتی به د شیطان نه را بچ کوي او د ګناه د هرې کندې نه به را منع کوي علماء کرام لیکي چې یو امتی هر څومره دیندار شي خو دې د خپل ځان د صلاح او د اصلاح چې کوم فکر کوي دا د پیغمبر د هغه فکر له سمې حیثیت ده امر راسي چې څومره فکر پیغمبر د خپل امتی د صلاح او د اصلاح په باره کې ځکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر دا ډیر زیات نږدې دي مؤمنانو بندگانو ته دا هغوی د ځانونو نه هم یعنی یو مسلمان امتی د خپل ځان دومره فکر نه کوي څومره فکر چې د ده په باره کې د الله پیغمبر کوي صلی الله علیه وسلم الله پاک دې موږ تاسو ته د نبی علیه السلام د سنتو په لار کې ژوند تېرول آسان کړي الله پاک دې موږ تاسو د خپل پیغمبر د سیرت خبر کړي او الله جل جلاله دې د نبی علیه السلام د هر سنن عظمت زموږ استاد په زړونو کې پیدا کړي ربنا تقبل